نعمتونه دي او د هر نعمت شکریا ادا کول پکار دي. او په دې نعمتونو کې بعضې نعمتونه داسې دي چې د هغې شکریا ادا کول ډېر مشکل دي. یو علم، یو ځواني. که یو عالم د سهار نه تر ماښامه پورې لګیا درس و تدریس کوي او محنت کوي او منډې تړلې وي، خو د علم داسې یو لوی نعمت دی، د دې شکریا ادا کول مشکل دی. اگر که په ډېر معمولي خبره به الله ډېر لوی ثواب ورکوي. او یو ځواني ده چې د ځوانۍ د دې نعمت شکریا ادا کول مشکل هم دی او ډېر لویه مرتبه هم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، مستدرک د حاکم په سندی صحیح نقل کړي، او عام طور باندې تاسو د حدیث ډېر وایي چې پنځه داسې خبرې دي د پنځو نه مخکې دا ډېر لوی نعمت دی. نو په هغه پنځو خبرو کې یوه ځواني ده چې دا ځواني د بوډاوالي نه ډېر مخکې لوی نعمت. او دا ډېر لوی نعمت ولې دی چې داسې قوتونه چې انسان پکې هر څه کولی شي. دا کله چې انسان ضعیف یا داسې دعا کولی شي نور څه نه شي کولی. لکه دا شیخان یا ډېر بزرګان غټ علما چې دي نو هغه غریبانان یې په آخر کې داسې دعا کوي او د هغه سره لوی شوی شاګرد هغه لګیا درس کوي. لیکن بوډاوالی په خپل ځای ډېر لوی ښه دی، خو لیکن ځواني چې کومه دی په هغه کې چې څه کېږي دا په بل وخت کې نه کېږي. ځکه د پارسی یو شاعر وایي که نه چې در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست، وقت پھری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. دا ځواني په دې کې کارونه او دا کارونه مشابه د پیغمبرانو د کارونو سره دي. پیغمبري په عقل چې پوره شي دې ته کامله ځواني وایي. الله تعالی ولا پیغمبري ورکړي په 40 سال باندې. څومره چې ډېر لوی نعمت دی نو دومره شکر یې هم ګرانه ده، قدر و قیمت هم زیات دی، متبوسونه هم زیات دي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، صحیح حدیث دی د امام ترمذی، یہ لا یزال قدما ابن آدم. معاذ بن جبل نم دی، یو کی څلور خبرې دي یو کی پنځه دي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ په حدیث کې داري چې د ځوانۍ په باره کې به خصوصي تپوس کېږي چې تا را ځواني څنګه خرج کړې ده، په کومې طریقه باندې تا خرج کړې ده. ځوان څه ته وایي؟ ځوان یو په جسماني لحاظ سره ځوان دی، یو په روحاني لحاظ سره ځوان دی. جسماني ځوان خو همدغه دی چې دا باډي ده او دا صحت دی او د وینې دا جوش دی، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. لیکن یو روحانی ځواني ده. روحانی ځواني دا د شرک دپاره د شرک سره دشمني دا روحانی ځواني ده. د عقیدې توحید باندې ثابت قدم پاتې کېدل دا روحانی ځواني ده. د ګناهونو نه تېښته کول، لکه یوسف علیه السلام چې د ګناهونو نه منډه دروازې ته راړ، زلیخا یې منډه کړه، یوسف علیه السلام منډه کړه. یوسف علیه السلام د ګناه د ماحول او د محفل نه منډه واله، د ګناه د ماحول او د محفل نه منډه واله. د ځوان څه ته وایي؟ دی به روحاني لحاظ چې ځوان دی به له ګناهونو سره نفرت کوي. دا عقیده به څه وي؟ دا برابري. اصحاب کهف ځوانانو، انهم دا څو ځوانانو آمنوا بربهم، ایمان راوړل پر رب باندې او د بادشاہ نه وتښتېدل. الله تعالی څه وایي؟ فزدناهم هدی، موږ له هدایت چې کومه دی ورکړو. د ځوان قدر مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ هغه ځوان دی، بعضې ځوانانو باندې خلک رش کوي که نه، غیبته پې کوي. هغه ځوانانو کې یو ځوان مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ په ځوانۍ کې اسلام قبول کړی. د دې نه دا معلومیږي چې په ځوانۍ کې به لویو لویو جرګو کې کیني، عقلمند سړی دی. دې نه دا معلومیږي چې داعي ځوان دی، ځکه چې نبی علیہ السلام مدینې ته اول
د غټانو خلقو د جوړولو دپاره مصعب بن عمیر رضی الله عنه رالیږلی کنه ډېر غټ غټ خلک موجود وو ډېر په صحابو رغا موجود وو لیکن هغه د کمالاتو نه ډک قرباني هم پکې وو استقامت هم پکې وو ځکه چې کله ځوانانو کې استقامت نه وي هېڅ هم نشي کولی بلکې هر څوک چا کې چې استقامت نه وي هغه څه نشي کولی دا د دین کار دا روحانیت هم غواړي استقامت هم غواړي او استقامت نوم د دې دی چې ته په خزان او بهار کې ځوان یې ته د نیکو د بدو په دې مقابله کې چې راشې نو ځوان یې دې ته ویل کېږي استقامت حدیث کې راځي که نه عثمان بن عبدالله یا د عبدالله بن عثمان الثقفي رضی الله عنه حدیث ہے صحیح مسلم چې هغه راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې قل لي فی الاسلام قولا لا اسأل غیرک وفي روایت لا اسأل بعدک الله رسول استانه په اسلام کې یو تپوس کو مختصر د هر شي یو ټایم یې که نه بعضې اوږده تقریرونه هغه دور تفسیر ورته وایي او بعضې چې دی نو داسې چې د خلقو د ماحول او د معاشرې سوچ او د فکر مطابق لنډې لنډې خبرې وکړي د پیدې خبرې بې پیدې خبرې نه هغه ورته وایي چې د الله رسوله ما ته په اسلام کې یو خبره وښیه چې زه د بل چا نه بیا تپوس نه کوم ځکه د اسلام مسایل ډېر دي نو ما له داسې یو مسله وښیه چې هغه مسله ما راګیر کړو د په هغې عمل وکړم او پوره کلک مسلمان جوړ شم ځکه مسلماني ګران کار دی ځوان مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی ځکه اخوند درویزه بابا یو کتاب دی تذکرة الابرار والاشرار پای کې نقل کوي پیر شدن کاری آسان است پیر جوړېدل ډېر آسان کار دی خو مسلمان شدن کاری ګران است مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی ځکه چې مسلماني خو د جایز او د ناجایز نوم ده دا کوا دا مه کوه دا ټیک دي دا غلط دي معاشره هم په دغې دوه کې تقسیم ده امر بالمعروف دی او نهی منکر دی دا ښه دي او دا بد دي نو ورته وایي چېرې زه داسې یو خبره چې لنډه خبرې او هغه لنډه خبره چې کومه دی د مسلمانۍ خبرې ما ته داسې خبره وکړه نو نبي علیه السلام ورته وایي چې قل آمنت بالله ثم استقم ایمان راوړه په الله باندې بیا په دې مضبوط ودرېږه استقامت څه ته ویل کېږي استقامت دې ته ویل کېږي چې بیا په تا باندې هر قسم حالت راځي نو ته به د اسلام نه ناوړې ته به ځوانۍ کار نه پرېږدې ته به مسلمانۍ کار نه پرېږدې ته به د ایمان کار نه پرېږدې دې ته ویل کېږي څه شی استقامت که بیا ته مسلمان یې مالدار یې مسلمان یې غریب یې مسلمان یې په غریبۍ کې درنه الله هیر نه دی په مالدارۍ کې درنه الله هیر نه دی په بوډاوالي کې درنه الله هیر نه دی په ځوانۍ کې درنه الله هیر نه دی هر صحت دی او که بیماري ده او که عزت دی او که هر څه شی تا ته ښکاري خو په دې کې ستا نه الله هیر نه دی غم دی او که ښادي ده لکه اکثر الله هېرېږي که نه یو غریب ډېر لګیا یې ډېر زیات خو چې کله الله وله مال ورکړي ستا الله دې هیر شي یو سړی دی هغه بیماری الله ورته یادي صحت کې ولا الله ورکړي بیا دې الله هیر شي کله کله به صحت کې یادي خو چې کله دته بیماری میلاو شي بیا داسې علاجونه شروع کړي داسې تعلق شروع کړي داسې کارونه شروع کړي داسې سحرونه شروع کړي داسې پسې منډې تللې شروع کړي خپل عقیده برباده کړي استقامت یې ختم شي د دې حدیث مطلب هم دا دی چې استقامت په دنیا کې ډېر ګران کار دی الاستقامت خیر من الف کرامه مولا علی قاری مرقات کې نقل کوي چې استقامت چې کومه دی دا د زرو کراماتو نه سره بهتر دی د زرو کراماتو نه دا بهتر دی او اشرف علي تانوي صاحب مقالات تصوف کې نقل کوي چې یو ځل سبحان الله ویل یو ځل سبحان الله دا ډېرو کراماتو نه بهتر دی د هغې وجه سره کرامت د الله نعمت دی او سبحان الله د الله عبادت دی عبادت باندې الله تعالی چې کومه دی خوشحاله کېږي تعالی څه درکوي او په کرامت باندې به ته الله له څه ورکې د نعمت شکریه به ادا کې نو استقامت څه ته ویل کېږي چې تا ته هر وخت هر ټایم خپل الله یاد وي د ځوانانو استقامت هم دغه دی په دې وجه باندې ډېر اوچت شی دی ځواني هغه کارونه به کېږي څومره علم چې شوی دی که نه ځوانۍ کې ټیک د بوډاوالي کې خلکو زده کړی دی دا نه چې صحابه اکثر بوډاګانو خو لیکن نور عام طور باندې قرآن او حدیث چې ګورې نو ځواني چې کومه دا د علم دپاره ده جبریل امین چې کله راتلو نو هغه په تور ویښتو کې راغلی په ځوانۍ په شکل کې راغلی تک تور ویښتی
پر روایت ته مسند احمد کې توره ګیره ده، خالص توره ګیره کې راغلی ځکه چې دا دور چې کوم دی دا څه دی، دا کامیابی دور دی، انسان کامیابی کې په دې باندې عزتمندو. دا خو د دې سره چې ځواني ډېر یو اهم شی دی. او د ځوان په دې معاشره کې د کردار څنګه به ادا کوي، د معاشره کې به څه کردار ادا کوي، د کردار دپاره به خپل کردار ور جوړوي. ته چې کله ځې که نه صحابه نبی علیه السلام چې کله داعیان جوړول او د دې ځوانۍ دې کار ته ورچول، دا جوان مردي چې کوم دی کولا د هغوی دپاره 3 شرطونه چې دي دا څو ډېر اهم وو چې کوم عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ مشکات کې کتاب الاعتصام والسنه کې آخري حدیث دی چې خپل شاګردانو ته داغه خطاب دی او د صحابه صفاتونه دي د اقامت دین لپاره. ځوانان خو اقامت دین لپاره راځي کنه، معاشره کې کردار اقامت دین د ټول اهم خبره خدار معاشره کې به اقامت دین کوي. نو د هغې دپاره 3 اهم د کردار شرطونه دي چې اقامت په تعالی کوي چې ته په خپله په کردار برابرې، په سیرت او صورت برابرې. تاسو ګورئ د خپل میډیا ته، د خپل معاشرې ته ګورئ، الله دې نن سبا خطا کوم. دا یو خبره یاد ساته. پخوا نه ور ډېر دین هم اسانو، ټیک ته پرچار ډېر کم کېدلو خو لیکن کار هم اسانو. اوس ډېره غټه مسله ده. پخوا نه به جومات کې چېرته منبر باندې یو مولوي صاحب خطا شو، خولې نه به غلطه خبره ووتله، خو دغه ماحول چې کوم محلې و چې هغې به ویله څه به ملګري وو څه به ملګري نه وو، خبره به ختمه شوه. اوس که ستا د خولې نه خبره ووتله نو خانه ټوله دنیا مشرق او مغرب او جنوب او شمال به تا ته متوجه وي. او نن سبا ورې د دین پرچار هم ګران دی، اقامت دین هم ګران دی، او د دې فتنو مخنیوی هم ګران دی. د هغې وجه دا ده پخوا نه به د فتنې علمبردار پرس که هغه قادیانی به یا پرویزی و یا به بل څوک داسې و چې هغه به د فتنې دپاره خوارجو او معتزلو کې و، اسماعیلي او رافضیو کې به د هغوی کار به څه و، چېرته به زیات نه زیات په خپل کور کې چا مخې ته خبره وکړه، جومات کې به هم نه شو کولی ځکه د جومات خلک به پسې راپاڅېدل. اوس خو آسان کار دی، بس موبایل ته مخ ونیسه او بیا د خپلو فتنو خبرې کوله، دا به خورېږي او دا به ډېر غټ نقصان کوي. دا څه پته ده بار بار چې کله یو شی راځي که نه د موبایلو کې بعضې خلک دی ته چې موبایل کولاوې نو بس یو دم به هغې تقریر مخې له راځي، یو دم به هغې تقریر مخې له راځي. ته به چې مړه دا څومره خاص خبره نه ده، ډېر خطرناکه خبره ده. دا د ځوانۍ چې کومه دی بربادي ده، ډېر خطرناکه خبره. پخوا نه یو عالم تېر شوی دی د قادیانانو سخت دشمن، هغه د قادیانانو بله طریقه مقابله نه شو کولی، تقریر داسې نه شو کولی چې را خلک ورته کېناستل او داسې مستقل پرچار یې کولو یا د کتابونو پرچار یې کولو. نو هغه ویل چې څه وکړمه، ما له خو بله طریقه نه راځي، دې خو مقابله په کار ده. لکه اوس فرض کړې یو ځوان وایي زه هېڅ هم نه شم کولی، څه خو کولی شي خامخا هغه خپل طاقت مطابق په کار کې استقامت ویم دې تر خپل طاقت نه بالاتر کار نقصو کوي نه، لا یکلف الله نفس الا وسعها، دا خپل طاقت مطابق کار وکړي. نو هغه مولانا صاحب هغه صرف دغه کار شروع کړو چې په هر کاغذ باندې ټوله شپه به دا کاغذونه واړه واړه کړه، په دې باندې به صرف دا لیکل چې مرزا غلام احمد قادیانی کافر. دا ختم نبوت مسله به په یو 2 ټکو کې ولیکل. یو ځل به هغه جواب کړو چې ته به زما سره مقابله وکړې، تش کاغذونه لیکي او سارے ماشومان لورکې غټ اندر نه اخلي، وړو لورکې یا ځوانانو لورکې او ورته ویل انقلاب هم دا وړ راولي، انقلاب هم دا ځوانان راولي. زه به نه یم، زما دا چټونه چې کوم دی دا به ډېر کار وکړي. او واقع د هغې چټونه ډېر غټ انقلاب راوستل، لیکن د هغې به مقابله کې مولانا مودودي رحمه الله هم یو خبره کړې وه چې کله هغه ته ویل چې یو شی دی پرویزی دی، دغه یو عبدالودود وکیل دی او ته بس د هغه سره نښتې او سوال جواب دی سوال جواب دی. هغه ورته جواب کولی چې یو زمانه به راشي هر دویم کس په منکر حدیث، یو زمانه به راشي هر دویم کس په منکر حدیث او په معاشره کې به انکار حدیث. هغه ویل چې زه حیران شوم چې دا څنګه به راځي. نن ته وګوره، نن هر دویم چې کله ته موبایل هم کولاوې نو هر دویم کس چې کوم دی د حدیثو خلاف لګوي، د انکار حدیث لپاره لګوي. او بلکې بعضې خلک خو دغه د ملیانو په جامه کې چې کوم دی نو څه کوي، مختلف خبرې کوي که نه. یو سړی د اسلام پرچار کوي
لګیا دی یو کم سل 99 خبرې د اسلام په باره کې وکړي او دا سلمه خبره چې کومه ده نو دا سری دا د خپل غرض لپاره وکړي نو ته زر خلکو ته هغه 99 خبرې ښه چیرې چې وګورئ که نه ته وایې چې دا سړی غلط دی پلانکې مولوي صاحب چې غلط دی د خدای وګوره دا خبره یې کړې دا یې کړې لیکن چې کومه غرضي خبره وه اخر یې هغه یې ونه کړه هغه غرضي خبره د هغه خپل مقصد د عقیدې د نظریې د پرچار دپاره کول نن چې وګورئ نن ماحول ډېر خطرناک دی ورې عباداتو نه لذت هم ورته خفه کېږي د عباداتو نه لذت هم ورته د قول فعل زموږ برابر هم نه دی الله به کار کولی شو په معاشره کې چې په خپله باندې په کردار برابر یو کله په سیرت باندې برابر یو چې په کردار نه برابر په سیرت نه برابر چرته دا کار نه کیږي په دې وجه باندې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د صحابو د پاره درې صفاتو د دغه ځوانانو د پاره درې صفاتو په معاشره کې انقلاب راوستل دي هم روحاني انقلاب راوستل دي هم معاشي انقلاب راوستل دي هم سیاسي انقلاب راوستل دي د سينو چې تش روحاني انقلاب راوستو روحاني انقلاب خدا خو بنیادی خبره ده لیکن هغه معاشرتي لحاظ سره هم معاشي لحاظ سره هم او سیاسي لحاظ سره هم چې د انقلاب راوستل هغه ځوانان د پاره درې صفاتونو اولنې صفت چې اعمقها علما جوهر علم دی جوهر علم دا بنیادی شی دی د پرچار د پاره او د ځوان د دعوت د پاره په معاشري کې د کردار د ښکار کولو د پاره جوهر علم څه ته وایي جوهر علم خو اصل کې د قرآن او سنت دی لیکن د معاشري د ناس و پاسو نه ځان خبره د معاشري د عاداتو نه ځان خبره د دې د رواج نه ځان خبره او د دې د هغه ټکنالوژي نه ځان خبره جوهر علم ورسره د صحابه سره حکومت کولای شو سیاست کولای شو توري جوړولای شو شاسوار او اسونس غلولای شو او خانس غلولای شو میدانی جنگ کې چې کومادانو سو شاسواران او جنگجو خلکو لیکن چې کله دعوت میدان ورغه بیا د عیان او مقررینو بیا چې سخاوت زګیر راغله بیا سخیانو دا ټول نه اولنې صفت اعمقها علما جوهر علم به ورسره دویم نمبر د معاشري د کردار د پاره دویم شرط بیان کو چې دا بسوي ابرها قلوب زړه به پاکي نن زموږ روحانيت ولې خراب دي زړه پاک نه دي ریاو دی کلاوه زیات شوی ده مصنوعیت زیات شوی ده هر یو سړی د مخلوق په نظر کې ځان ښایسته ښکار کول غواړي د خالق په نظر کې ځان ښایسته ښکار کول نه غواړي نو دویم نمبر دا دی چې دې زړه به پاک وي پردي دین تبا چې بل سړی ستا دشمن هم دی خو د دین کار کوي ټیک خبره کوي نو هغې ته به ټیک خبره وې د هغه د دین کار سره د دین کار وې ستا خپل ملګری غلط کار کوي نو ته د خپل ملګري غلطې خبرې ته به غلطه وې دا نه چې خپل مرګري غلطه خبره هغه ټیک ته او د بل ټیک خبره غلطه را د زړه پاک نه دی زموږ کار خو سره دی موږ کاردار چې الله راضي شي زموږ کاردار په معاشره کې اصلاح وشي او یو سړی په معاشره کې یو ځای باندې یو کاڼی پروت هغه کاڼی دا ځای نه لري کو نه غلط کار وکړو نه چې دا ټیک کار وکړو نو دغه محسوس شي ته ټیک کار وې لیکن که هغه روحاني لحاظ سره اعتقادي لحاظ سره ټیک کار کوي نو هغه ته ټیک کار نه وي رکاوټونه چې دا ورته سکه دا وته ورچ نه دا کار سره غلط دی نو دویم شرط دار چې زړه به سوي دا به پاک وي پاک زړه څه ته وي پاک زړه دې ته ویل کېږي چې پاکي لله بالله وي اصل عبادت وي هر څه د الله د رضا لپاره وي عبادت وای هم دیتا چې هر شی در الله د رضا لپاره کوي څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله چې د عبادت تعریف کوي په رسالۃ العبودیه کې نام دغه ویلي عبادت څه ته ویل کېږي عبادت دې ته هي اسم جامع لكل ما يرضى بالله تعالى ويحبه بیا ورستو لیکي دا خو په کې صفه دا جمله لیکلې ده ورستو چې لیکي نو بیا 75-78 صفه باندې چې هر څه په عبادت کې داخل دی په دین كله بالعبادت ستا ناس ته پاستا ستا کردار ستا د معاشري انفرادي اجتماعي ژوند غم خادي هر څه چې دا ټول دي عبادت څه ته وایي کم کار چې الله خوښي الله پې راضي کېږي دې ته عبادت ویل کېږي او چې نه الله خوښي نه الله پې راضي کېږي دا بیا عبادت نه دی ستا په زړه کې به څه وي ستا په زړه کې به دا اخلاص وي دریم نمبر تکلفات په کوي اقلها تکلفا سیده ساده مسلمانانو سیده ساده خطبې وي کله کله خطبې کله ډېرې اوږدېږي
تاسو ته پته ده په دې خطبو کې ستاسو د اصولو د اعتقادي لحاظ سره چې کوم اصول دین دی اعتقادي لحاظ سره که تاسو خپل عقیده وکړل نو هغه چې د سلبي صفاتونو د الله ډېر نه نقل کې د الله به چې کوم دي ثبوتي صفاتونه ډېر نقل کې سلبي به کم نقل کې او تاسو چې خپل خطبه وګورئ باقي ثبوتي صفاتونه ډېر کم یو دوه درې او ټول سلبي ځکه چې په سلبي صفاتونو باندې आवाज مجدار کیږي لهجه به مجدار کیږي ټیک خبره سړي आवाज خوږ درې نه هغه د خوږ आवाज سره بدل لګي خو لیکن نه دا مسله نه ده اصل خبره ده زموږ د دین چې کوم دی سیده ساده دی په دې کې کار هم سیده ساده دی تکلفات زموږ په دین کې نشته دی تکلف څه ته ویل کېږي د جایز دپاره ناجایزه طریقه استعمالول او د ناجایز دپاره په جایز کې چې کوم دی نو څه نکتې کتل لکه اوس فرض کوئ چېرې د ګډاو د سرود او د هر څه چې کوم دی نو د ناجایزې طریقې ته جایز نه راوباسي چې لکه نبی علیه السلام خو یو ښځې منښته کړې وه او نبی علیه السلام چې دی نو هغه راغی و یا رسول الله ما منښته کړې ده وایي بس ته دې تم باندې یو دوه ډبه وبس و دا خو جایز صورت دی و تر هغه جایز صورت ته ناجایز صورتونه چې کوم دی نو څه کې هغې له لار ګورې تکلفات وي نو اقلها تکلفا دې خلکو څه کار کول اختار الله لصحبة نبي ولإقامة دینه دې خلکو د نبی علیه السلام د فوج حصه خپل ځان جوړ کړي وه د داعیانو د فوج حصه وه د ځوانانو د دعوت حصه وه او معاشري کې د ښه کردار د ادا کولو حصه وه او په ټولې دنیا باندې حکمراني کوله دغه قرآن یې کتلو سیده ساده مسلمانانو دا درې واړه صفتونه پکې څه دا پکې موجوده غالبا مونږ کې نشته دی مونږ چې وګورو اعمقها علم خو ډېر بعید دی چې جوهر علم را سره وي زمونږ علوم ټول سرسري دي تش چې کوم دی د فیسبوک او د موبایل علوم دي دې په علم باندې قسم دی که تاسو په حواله باندې اعتبار کولی شئ نشئ کولی په حواله باندې اعتبار هم نشئ کولی بل خو چې پوهېدی نه که نه نو دا کم چې ته ورته وې دا د معاشرې د دې سوشل میډیا او د موبایل او د نیټ چې کوم علم دی قسم دی که په حواله ورکوې نشئ ورکولی کله چې ته پوهېږې تا ته پته ولګي څومره غلطي حوالې ورکوي څومره غلطي حوالې اوس یورپ چې کوم دی هغه کوشش شروع کړی دی چې بیرته څومره سټوډنټان دي دا بیرته کتاب ته کښېني کتاب ته قلم ته دوات ته د دې علم د عبادت دی د دې علم روحانیت دی د دې علم په دماغو کې پروت دي حواله به ورکولی شي ډټ کر مقابله چې کوم دی کله حواله به ورکولی شي لیکن کدی چې ته وګورې نو قسم دی که پې حواله ورنکړې داسې اما کورو کې یو سړي کتابچه لیکلې راوړه نو ما پر وخندنه ما ورته لکه زموږ شیخ صاحب به ویلی چاول کتابونه لیکي نه و د یاره په مانځه کې په پښتو کتاب شته په اردو شته په انګریزي شته په فارسي عربي شته او زما کتاب ته څه ضرورت دی چې مسله پاتې نه ده چې په هغې لیکل سړی وکړي نو زما څه ضرورت دی نو هغه کتاب راوړه نو ما ورته ویل که د وږم د کتاب چې دا خو بلا شي خلکو لیکلی دی او بلا ادارو چاپ کړی دی نو ستا دې کتاب ته څه ضرورت دی خامخا ستا ثواب مقصد دی نو یو 15,000 یو 6,000 10,000 چې کوم دی نو هغه واخله به دې خلکو ته تقسیم کړه خو بیا هم نه قلارېدو وایي ته وګوره ما وکتو نو دا تخریج کړی دی د نیټ نه تخریج کړی دی او بیا هغه د مکتبې شاملې نه کړی خو ټول غلط دی نو ما ورته ویلی چې اول خو ستان دا تپوس کوم چې دا صحیح الجامع څه شی دی دا کتاب چې ته خو ټوله صحیح الجامع وې نو دا خو ټیک ته کتاب شته خو دا خو څوک پېژني نه څوک هم چې دا حواله ورکوي په دې باندې هغه غریب ته پته نه کېږي صحیح الجامع څه کتاب دی او کتاب کې صحیح الجامع کې د حدیث صحیح دی که غلط دی نو په دې باندې خو کار نه کېږي نو ما دې شروع کړه چې یاره زما سره دومره ټایم نشته دی ته داسې وکړه چې رواه البخاري ترمذي مسلم ابو داود دا ولیکه ځکه چې عوام په دې باندې پوهېږي په صحیح الجامع نه پوهېږي دا کتاب چې کوم دی نو په دغې حوالو سره ولیکه او دویم نمبر ما 15 حدیث وکتل هغه ټول تا غلط لیکلی دي که نه ځکه تا خو د بل نه لیکلی دي نو زه هم درته وایم چې یاره ضرورت هم دا دی چې کوم شي ضرورت دی نو هغه بیانول پکار دي کوم شي ضرورت نه وي د هغې بیانول ته ضرورت چې کوم دی نشته دی نو په دې وجه 3 صفتونه صحابو ته ملاو شي اختار الله لصحبة معاشره کې انقلاب راوستو هم روحاني انقلاب تاسو روحاني انقلاب وګورئ که نو روحاني انقلاب هغه چاته وي چې هغه کې خوف ختم شي انساني خوف الهي زړه کې راشي دا روحاني انقلاب دی چې کله یو سړی وایي چې ما کې روحاني انقلاب راغلی دی که نه 3 خبرې په ځان کې ګوري یو ځوان وایي چې زه په معاشره کې ښه کردار ادا کول والا سړی او په ما کې خپل روحاني انقلاب راغلی دی که نه د انقلاب په ما کې څه چینجز یا بدلون راوستلی دی که نه
نو خپل ځان کې بدري خبرې ګوري. اوله خبره په ځان کې خوف الهي ګوري. دې د الله نه څومره یریږي او د دعوت د تفسیر د ترجمې د دې بیان د دې د منډې ترډې دا چې کومه کتللی لیکللی وغیره کله کله لیکونکی چې کوم دی نو قسم دی دا غیر لیکونکی نه ډېر ګنهګاري. تفسیر به هم لیکلی قسم دی نه مني، لیکلی به په قرآن باندې تفسیري لیکن دغه تفسیر په خپله نه مني. نومونه نه شو اخیستی د هغې برا شی دي ابه نه مني. کله به لګیایي په خوله باندې خبره کوي خو په خپله د هغې خبرې به مکمل طور باندې چې کومه دی مخالفي دا نه. ابن قدامه رحم الله کتاب لیکلی پای کې وایي چې لکه دا نیکان خلک چې کومه دی کله کله دي په دې خپلې ورکوټې نیکۍ باندې ډېر زیات چې کومه دی اسمان ته خېږي. مستحبات نه کوي، ذکر نه کوي، تلاوت نه کوي، نه دا به کې ذکر به کې، تلاوت به کې، تعلیم خپل سبق به وي، د خپل روحانیت خیال به ساتي، د خپل ذکر او تلاوت خیال به ساتي. که د دې خیال نه ساتي هېڅ هم نشي کولی. هغه سره درې خبرې په ځان کې ګورې ستا کار به برابري. تا پر معاشره کې کار کولی شي خو په تا کې په خپله کردار راغلی. نمبر 1 سره خوف الهي د الله نه یره. په امام ابو حنیفه رحمه الله کې راغلی ټوله شپې جړل، په یو آیات کریمه باندې ټوله شپه جړل. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. علامه دمشقي تذکرة النعمان کی نقل کوي. مسلک په اعتبار شافعي دی خو لیکن د امام ابو حنیفه رحمه الله باندې چې کوم دی نو په دغه په خصوصیت کتاب لیکلی چې دغه په خصوصیاتو کې دا و دومره خوف الهي په هغه کې غالب و چې ټوله شپه په یو آیات کریمه کې ځان ګوري چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. شپه ختمه شو، سهار شو او د جماعت خادم راغی ډیوې برابروله. ورته یې څه کې ډیوه مړه کې وایي ډیوه برابرومه، تیل ختم شوي دی، باطل شوي دی. دا ولي یره وبږي. عثمان ابن عفان کې یره رضی الله عنه قبر ته ولاړ دی وجاړي. بار بار ورته چې کوم دی نو د خلاصې ایوارډ میلاو شوی دی، په جنګي تبوک کې ورته میلاو شوی دی، په بیر عریض کې ورته میلاو شوی دی، په بېشماره کارونو کې چې کوم دی هغه ته نبي علیه السلام ویلي دي چې افعل یا عثمان ما قدمت وما اخرت ما اسررت وما اعلنت. څه کې هغه کوه تا الله معاف کړی. لیکن سره د دې نه پای کې د خپل کردار صفت موجود و چې واقعي زه چې پیغمبر په کم شیز باندې برابر کړی وم او ما ته ویلو چې ته صحابي دا ستاره دین کار دی نو ما کې هغه شته دی. اول صفت پکې و خوف الهي د الله نه یره. یو ځل عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ صحیح بخاری حدیث دی او د ابو موسی اشعری رضی الله عنه د ابو برده دوانو مینس کی بحث ده خبرې کوي. نو ابو برده رضی رحم الله ته فرمایي چې دارته وایا چې ستا پلار خسړی دی اوچت سړی او ډېر پوهېدو که د ما پلار ډېر اوچت پوهېدلو. عبدالله ابن عمر ورته وایي دواړه ښه پوهېدله اوس په قلاره کې نه. اول نه ته راته ووایه اول ما سره خو دا طاقت نشته زه نشم ویلی. خو ابو موسی اشعری رضی ورته وایي دویم نمبر خبره د خوف الهي نه بعد د رحمت امید دی. یو سړی خپل ځان کې وګوري زه د رحمت څومره امیدوار یم، د جنت څومره امیدوار یم، د الله نه د ګناهونو نه بعد د الله نه څومره یریږم نو څومره امیدوار یم. او دریم نمبر خبره په دې کې د الله تعالی سره تعلق بالدعای. لکه مونږ دعاګانې خو نه کوو ډېرې که نه نو پټ پټ انفرادي دعاګانو خو څه پابندي نشته دی. په دې کې الله ته توجه وي په دعا سره. معمولی خبره کېږي یا الله تاسو ته پته ده دنیا کې د ټول نه علامه ابن قیم رحم الله فرمایي د دنیا کې د ټول نه اوچت طاقت روحانیت دی دا په دعا کې دی. د دعا ډېر غټ زور دی. دعا د انسان دا ټول زندگی بدلی. په دې وجه باندې یو طالب دپاره د محنت سره د دماغ او د حافظې سره څو خبرې ډېرې ضروري دي. یو پاکي خدمت دی، یو ادب دی، یو طلب دی. دی به د استاد خدمت هم کوي او ادب به هم کوي. د معاشرې باادبه انسان وي، د معاشرې خادم انسان وي، ولیکن ورسره به دی څه کوي دی به طلب هم کوي. ده کې به روحانیت ته دعا وي، الله ته به متوجه وي، ده ته به اعلی کامیابي میلاویږي. د دې وجه کله کله ورکوټ غوندې طالب یې ډېر کمزوری په حافظه باندې یو وخت کې استاد خدمت وکړي ورشي هغه ته دعا وکړي بس دې کمال ته الله تعالی ورسي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه صحیح بخاری کې د ادب
او د مسند احمد پر روایت کې د خدمت په وجه باندې نبی علیہ السلام هغه ته دعاګانې کړې. یو دعا د قرآن د تعویل او تفسیر کړی دا، او یو دعا تر د علم د فقاهت کړی دا، د حکمت کړل الله معلم التاویل. دا دعا ورته کړل په ادب باندې، او د علام الفقه دا دعا د مسند احمد پر روایت کې دا ورته کړی د په خدمت باندې چې کله اوبه را استری وي او قضای حاجت نه رسول الله راغی و دا چا دا اوبه خودلې دی عبد الله کما عبد الله صاحب رسول د دې وجنه ادب خدمت طلب دا د انسان کمالی انسان جوړي. لہذا معاشره کې زموږ کردار سو خبرې مختصر غونډې ټایم لګ دی. نمبر 1 د ځوانانو کردار دار دی به تعلیمی افکار د دې مهنت کوي. اخوانه با ارکانی جماعت اسلامی هم او څومره چې جماعت اسلامی سره متعلق خلک نو دې پمفلټ لري تقسیمول او دا چې دنو بهترین کردار دا کم خلک جوړ شوی دا په وخت جوړ شوی دي چې بس هر چا سره کتاب اور سره بل کتاب کو کنو خو سو خبري خامخاوي دین اصلاحي بنیادی سلور اصطلاحات دا او دنیا دا خدای چا سره ور سره ور چاته ورایستلو ان دا واخله لکه باقي چا رنگ نشتی باقي صرف د وحدانیت توحید رنگ دی. اب چې چا وکتلو په رنگ باندې معلومي کې دا چې ډېر په اخلاص لیکل شوی دی ځکه چې چا کتل د انقلابي سړی ته جوړ کړی په وخت کې کوم دین کار سونه د ځوان کار دارې زمون کردار دارې چې د په معاشره کې فکری اصلاح کوي. فکری نن زمونږ فکری اصلاح ډېره ګډوډه ده. خپل مرګري په خپل د فکر نه خلاص دي هغه ته د فکر بیرته ورکول غواړي ځکه منور حسن صاحب دی الله تعالی جنت فردوس نصیب کې اول وای د خلکو کتابونه بهر پراته دي زموږ کتابونه په ارمارو کې پراته دي دا د امرانو راستل پکار دي. نو اولنې کار سره فکری اصلاح کول په معاشره کې عقیده نظریه په دې باندې منډوال غواړي په دې باندې سوچ کول صحیح دا پکار. دویم نمبر اخلاقی لحاظ سره چې کومه معاشره د اخلاقیات او سبق ورکول پکار او د منبر پر سر مولوی صاحب ځان په خپل د اخلاقونو خبر نه نو څه کردار ادا کوي اول په خپل باندې کنه جو سره دا خبره کوي چې رماته کوم خلک ناشته او هغه کیسه هغه خلکو د ادب ضرورت هم نو نه د ادب د بیان ضرورت او هغه خپل با ادب د ادب نمونه وي ضرورت خو دې خلکو د ادب دی اول ځان ته دې پسې چې کوم دې بیا دې معاشري ته دې. نو دویم نمبر د اخلاقیات او درس چې کنه دا ډېر اهم دی. اخلاقیات او درس خدای چې موږ په خپل سلام نه کوو بل به سلام وکي موږ د مشر په خپل ادب احترام نه کوو بل به د مشر سره ادب احترام وکي. تاسو ته پته خلک ګیله د چانه کوي ګیله دا به چانه کوي بای کې د ګیلې زګي که معاشره پرس کړي نیک کوکار ځوان نه او د یو عالم طالب نه معاشره ګیله کوي نو د ګیلې حق شته. ولی ګیلې حق شته ځکه چې د ګیلې والد دی ودا ګیلې ملي ختمي د معاشري اخلاقیات به برابرې او زموږ په خپل اخلاق برابر نه وي موږ په معاشره کې څنګه انقلاب راوړو. نو دویم نمبر خبره دارا چې د بد اخلاقیات درس ورکړي. دریم نمبر د ټولو نه اهم شی چې په دنیا کې ریړ کې هډې د هر دعوت لپاره د هر دعوت لپاره ریړ کې هر خدمت خلق د مخلوقات او خدمت کول قبر ته ځان رسول جنازې ته ځان رسول مړی اوچتول رفایي کارونه کول غم هر څه کې چې دی مخکې دا کار ولې د اخوانیانو صفت هم دی. پخواني اخوانیان ټول په دې صفت پاجو د هغوی انقلاب په دعوت باندې نه دی راغلی. تاسو یاد ساتئ ګورئ هغوی دعوت ورکولی نه شو د هغوی دعوت خو ډېر ګران و. په مصر کې به څنګه دعوت ورکولی په ترکي کې به څنګه دعوت ورکولی پمفلټ هغوی نه شو ورکولی. حسن البنا شهید رحم الله ځکه خپل پلار ته دا خبره کړې وه که نه احمد عبدالرحمن البنا ته د مستد احمد دا شرح چې لیکل الفتح الرباني هغه زوی ته وایي چې بچې ته کتابونه نه لیکې نو ته په جواب کې څه ویله وایي چې بابا انا صنفت الرجال وهم یصنفون الکتب زه د سړو تصنیفات کوم د سړو تصنیفات دا خدمت چې کوي د سړو تصنیفات کوي خدمت چې کوي زړه ګټي سوچ ګټي فکر ګټي د سړی نظریه بدلای د سړی کې فکر بدلای. نو دریم نمبر خبره خدمت خلق او دا ډېر اهمه خبره ده وګدوګ د باسونه دی پنځم نو څلورم نمبر د خلق سره د وطن د اسلام د دې علاقې د کامیابی د اوچتېدلو سوچ کول فکر کول. بعضې خلک داسې دي که نه ټوله شپه چې کومه دی د بغاوت سوچونه کوي ټوله شپه دا سوچونه کوي چې یاره سبا به زه دا ګناه څنګه کومه دا غلط کار به څنګه کومه د معاشرې کې فساد څنګه جوړومه دا مسلماني صفت نه دی. ځکه نبي علیه السلام د جمعې په اکثرو خطبو کې به دا ویل چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده او د دنیا نه چې دي که نه دا خلک دوه قسمه خلک دي
چې کومه کامیاب دي د کامیاب قسم خلکو د پاره دوه خبرې معاشره کې خلک کوي د مرګ نه بعد چې کله سړی مړ شي نو سوی ډېر ښه سړی و دار کامیابۍ د پاره نمبر 1 چې کوم د ایوارډ دی چې د کامیاب انسان دی دویم نمبر کامیاب انسان هغه د بې ضرره سړی و دا دوه خبرې چې کوم دی نه د تلو د کامیاب انسان د پاره دي او چې کامیاب انسان نه وي د هغې دپاره څوک دا نه وایي دا ښه سړی و یا بې ضرره سړی و نو چې دا ښه سړیتوب والا صفت نشي زده کولی او نشي حاصلولی د بې ضرره صفت خو حاصل کړه نو ټول نه بله خبره چې د وطن د اسلام د کلي د علاقې د پاکستان د اسلامي دنیا د دغې خلقو سوچ ستاسو وي دا کامیابی وي د ناکامۍ سوچ نه وي غلط سوچ نه وي غلط فکر نه وي چېرې ته وایي چې پرېږده ټوله دنیا دې برباده شي دا دې وشي دا دې وشي نه به د خپل وطن دپاره په د وطن دپاره د پاک سوچ خلک نشته دی په یو ځای کې تاسو وکتل نشته دی که دا دین دا صرف د یو جماعت اسلامي تحریک چې کوي د وطن په دې خاوره باندې خفه کېږي نور څوک نه خفه کېږي اما که ورځو کې یو کس ویل مال که د وطن باندې د پاکستان د حکمرانان خفه کېدلی تش په دې وطن په دې خاوره باندې اسلام خو پرېږده چې د وطن د دې خیرخواوې د دې خاورې خیرخواوې که نه دا وطن به کامیاب وي دې کې به دا لوټیره موټیره نه وي لیکن د دې خاورې خیرخوا څوک نشته بس که خیرخوا یې کومه دي هغې له څوک توجه نه ورکوي هغې له څوک حکومت نه ورکوي نو یو خبره دا شو چې سوچ په زموږ سوي د ځوانانو په معاشره کې همیشه مصلح سوچ د دې وطن د دې قوم د دې اسلام د دې وطن د دې پاکي خاورې مصلح سوچ به وي دا به فسادي سوچ چې کومه دی نه وي فسادي سوچ نن سبا خلک ور ډېر زیات په تیزۍ سره چې کومه دی ګډوډ آخري خبره زموږ ستاسو نه تاسو چې وګورئ نو ټول نه زیات په دې کار یهود پوهېږي هغه ذاکر نایک نه هغه مفتي صاحب تللی و تپوس یې دي کو وختینۍ خبره څو کاله مخکې چېرې ته د قوم ته اسلامي دنیا ته څه میسیج ورکړي نو هغه ورته ویل موږ سره د څه میسیج به ورکړو ځکه چې ان من العلم لا ادري چې څومره غټ سړی وي نو هغه نه پوهېږي او چې څومره کمزوری سړی هغه هر څه پوهېږي دا زموږ د شیخ محترم شیخ محمد عنایت الرحمن رحمت الله علیه د هغه ضرب المثل او چې کوم خلک په منجه خلاصه پوهېږي هغه په هر څه پوهېږي او کوم خلک په قرآن او حدیث بخاري او په ترمذي پوهېږي هغه په هېڅ نه پوهېږي ځکه چې هغه به هغه خبره کوي چې په کومې پوهېږي چې کومې نه پوهېږي نو د هغې خبره نه کوي نه هغه ورته ویل زما سره نور څه دي یو خبره کومه چې دا څیزونه څومره جوړ کړي دا یهودو جوړ کړي دي ویل چې او زما ستا خیرخوا خو نه دي که نه ویل چې نه په دې کې 99% چې څه کېږي دا د هغوی دپاره کېږي 1% د مسلمان سره دی په هغه 1% کې 1% چې کومه دی نو دا د ملیانو سره ورسره دی د دینداره طبقې سره دی تحریکونو سره دی تنظیمونو سره دی طالبانو سره دوی استعمالوي نو درخواست دا دی دا 1% دا د معاشرې د اصلاح دپاره دا استعمالول پکار دي نو آخري خبره دا چې زموږ سره دا موبایل او سوشل میډیا دا ډېر خطرناک شی دی دا خیرتي ګنهګار دی قسم دی سړی برناقه ګنهګار دی د دې وجه نه چې کومه کسان 10 کاله مخکې تېر شوي دي که نه غالبا چې عقیده د توحید یې زما خیال بې حساب بې کتاب و جنت ته دي لیکن زموږ سره به ډېر غټ حساب کېږي ما وختي ورځو کې یو کس ته تپوس وکړو تاسو ماشاءالله ټول پوهېږئ ما دا هغه نسي په ذهن کې مې راغله تپوس مې ته وکړو مالکه دا ټیک ټاک څه ته وایي هغه او ښه تعلیم یافته دی شپه ورځ په موبایل کې لګیا یو یاره وایي دا ټیک ټاک څه دی ما دا خو ټیک ټاک هغه نه دی چې کوم وایي چې یاره خبرې اترې هغه ټیک ټاک دا نه دی سپیلنګ یې ما ته داسې ښکاري داسې نه دی هغه ته جواب نه ورته ما وایي چې که دې څه مطلب خو وي خامخا ما چې کله معلومات وکړل نو ټیک ټاک هر چا نو معلومات کړي خو ټیک ټاک دا چې پخوانه د ضرب المثل دی دا ټیک ټاک در غړی आवाज ته وایي او وخت چې کوم دی د چا انتظار نه کوي دا پخوانی ضرب المثل دی چې وخت ته چا انتظار نه کوي دا تا ته وایي دا ستا وخت ضایع کوي تا ته بار بار وایي وخت دې ضایع کوي وخت دې ضایع کوي وخت دې ضایع کوي وخت موږ ضایع کړو د وخت ته پیدا اخیستل پکار دي دا سوشل میډیا د دې اصلاح لپاره د ځوان بهترین کار دی بوډاګان پې دومره نه پوهېږي په دې باندې ځوانان ډېر ښه پوهېږي دا پالتو جواباتونه چې کومه دی نو ښه خبره دا چې د اصلاح یو څو ټکي پکې ولیکې چې په هغې باندې اسلامي اصلاح راشي معاشره کې جوړ راشي فسادات ختم شي نقصانات ختم شي دا یو څو خبرې دا زموږ ډیوټي ده دا به کوو الله تعالی زموږ خپل دین کار واخلي او الله تعالی دا مدرسه کامیابوي که تاسو دې الله کامیاب کړي ومال بلا